هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چې فتح مکه نه ورسته هجرت نشتا، لیکن جهاد شتا، نیات شتا. دا دوا شیان باقی دي. و اذا استنفرتم فانفروا، او چې کله تاسو د وتل حکم ملاو شي چې د الله په لار شو ووځي نو تاسو ووځي. فتح مکه نه ورسته هجرت نشتا د دې سمانه دو. نو علما لیکلي دي چې اسلام ابتدایي زموناک شه په مسلمانه بنده او هجرت کول فرض وي د الله د طرفه. د یک سبب داو چې په مسلمانه بنده په مقام مکرمه کې تکلیفینا او دیتا اذیتینا ملاویدل، دیتا او سزګونه ملاویدل. دی وجنه الله جل جلاله د طرفه نه په دی باندې هجرت کول فرض شوی وي چې د دغه علاقې پریږدي او مدینه منوره ته هجرت وکړو. دویمه وجه دا هوا چې مسلمانونه چونکه قوت نه وو، یو اجتماعي کیفیت د دی نه وو، اجتماعي پیرا یو تنظیمي ډانچای نه وه، دغه د پورا الله جل جلاله په دی باندې دا هجرت فرض کړای و چې دی مدینه منوره ته غونډ شي، پاک شو دی یو جماعت جوړ شي، یو قوت جوړ شي، یو تنظیم سازی د دی وشي. نو دی وجنه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي لا هجرت بعد الفتح. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم هجرت وکړه، هجرت نو ورسته مدینه منوره کې تقریبا اوته کله مهنت وکړه، اوته کله نو ورسته الله جل جلاله دیته د مکه ته د رتاق اجازت وکړه چې د مکه ته روشي او فتح مکه وشوله. سن 8 هجری نو ورسته تقریبا یا سن 8 هجری کې فتح مکه وشوله، نه مکه فتح شوه. نو دی وجنه په غیر ځنه بعد بیا چې کوم د جهاد د هجرت د مدینه مکه مکرمه نه مدینه منوره ته کوم هجرت وو دغه فرضیت ختم شو. نور د دینه علاوه چې کوم هجرت ته نور قسمه دي د هجرت، اخو هجرت د قیامت د رزق پر باقی وي. کوم ځکه چې په مسلمانانو باندې پریشانی رو درې می حالات خرابېږي د ته په چاردو چې د ځونه هجرت وکړو. کوم ځکه چې فسق او فجور غالبېږي د ځونه هجرت کول په دې باندې ضروری دی. په کوم ځکه چې د اسلام او د مسلمان چې کوم معتقدات دي د کوم د اساس ته او د کوم د مبادئ دي عقیده ول شایان دي یخت ټیس راسیږي هغه خلاف ورزي کیږي، د ځای نه هجرت کول دیتا یو داسې علاقه چې دغه متبادله علاقه وي او پاک ش دین ازادي سره سړی کوي شي، نو دا هجرت په دې باندې ضروری دی. نو بهر حال دا هجرتینه خو د غمت د رزق پر چلیږي، هغه د مختلف موقع سره او د مختلف اشخاص د پوروي. خو چې کوم هجرت د ټول مسلمانانو د پورا او چې د اسلام یو شرط وو، اسلام مسلمانانو ولا ګناشه چې چاو هجرت کو نو هغه الله پاک هغه فرضیت ختم کو، عاد فتح مکه نه ورسته بیا باقی پوته نشه. واجه سوا چې فتح مکه نه ورسته بیا پوته نشه، ځکه چې مکه مکرمه په فتح مکه نه ورسته دار اسلام جوړ شو، په خپل د مسلمانانو مرکز جوړ شو او پاک شه باقاعده د الله پاک عبادتینه شریش ول او کافرون لیا مسلمان شول، لیا مړ شول او لیا د داس وشول چې ځنونه حواله کړل او دله د لواتل څلور وخت تیر ده هغه مسلمان شوی. ولکن جهاد و نیت، الله جل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې جهاد او نیت دا دوا شایانو پوته وي. کله کله سړی جهاد کوي شي نو جهاد د قیامت د رزق پر څنګه حدیث شروع دا باقی وي، او کله کله سړی جهاد خزړه غوړي چې وکړو خو کړه نشي هغه طریقې موقع نه ورته یا داس یو عذرینه د ته پیشوي څنګه چې پر راون حدیث شروع درې می چې د واجنه د جهاد شرکت نشي کړلای. نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نیت د جهاد وي دا دوا شایان باقی پوته دي.
او ګویا دا حدیث چې مشته دا هم وشای چې کوم مسلمان په دنیو کې ژوند تیراوي اته دغه مقصد د پورا و تیراوي چې د دین د پورا د دین په څه چار زویر شه څه फायदा دین ته د مو د واجب نه وراسیږي په کومه طریقه هوي سوره د مونږه کېدای شي سوره الله پاک متوسایل څومره اسباب ورو کړی دي دیغه لوند چې مونږه سوره کېدای شي د الله دین د پورا د خپل ځون خپل مول خپل وخت په داکشي چې کوم شاین الله پاک مترو کړی دي خپل صلاحیتونه د دین د پورا خرج کو و اذا استنفرتم فانفروا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې چې کله تاسو ته حکم ملاوي شي چې د الله په لار شووځي نو بیا ووځي ظاهره خبره ده چې استنفار دغه د پورا دی و امیر کې دل ضروري دي د مسلمان یو حاکم وي او دغه نعمت نه هم عزت کولی نه وشول چې مش محرومي څو وخت مخشه تقریبا سل و نیم شل کله مخشه مسلمان باندې الله پاک یو نعمت و یو رحمت و چې د خلافت عثمانیه په نوم باندې یو د مسلمان ټول دنیو مسلمان یو جماعت و چې او په وځوي دی یعنی د یو امیر لوندې وخت ورو د ټول مسلمان بادشاہ یو دای بهترین واخو پانه ورسته څه معاهده وشول سایکس بیکو په نوم باندې او دا رنګ نور ډېرې کیسې وشول پاک شه دا هر چا تخپل جنډا ورکړل خپل حدودینه ورته جوړ کړل چې دا د تو د مزکه حدود دي په دانه کدل او وشتله تو خیر نشته ده حالانکه د مسلمان د پورا ټوله دنیو چې مسلمان چیر شهندای چې د سره د کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله دغه ور سره سرټیفیکیټ وي او دا د سره ان شناختی کارت وي دا د شناخت ته چې دای مسلمان دی الله پاک فرمایي چې انما المؤمنون اخوه او حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم اخو المسلم نو به هر حال دا یو نعمت و چې مش د دینه محرومي الله جل جلاله د مشتبيار نصیب کو نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي و اذا استنفرتم فانفروا چې کله تاسو ته وویل شي چې تاسو د الله په لار شووځئ نو بیا ووځئ وز د مو عزتمن سایه خبره ده چې کدا سي امیر لا داسې حاکم مشتنه ملاويږي نو د دې مطلب دا نه دی چې بیا مش دین چار پرېږ دي ځکه دین مشته یای چې تاسو ووځئ عربیک شي الدين يستنفرنا وچ دین مشته یای چې تاسو د الله په لار شووځئ دا د مسلمانانو کې محالات ټوله د نیوک شي دي او د اسلام کې محال دی د مش خپل ملک شه دنه او بهر ملک نه شي نو دی وجنه هر انسان ته په چار دادو چې څومره واخندای لګوي شي د الله په لار کې شدای ووځي لړ وخت ورکوي لړ مول لړ یعنی جون لړ وخت دا شاین د الله په لار شدای خرج کوي متفقون علی وی چې دا د بخاری او د مسلم د دوړې متفق روایت ده الله جل جلاله د مشته صحیح دین مطابق زندگی تیرول توفیق نصیب کو او د دین چې کوم پیغام حضور صلی الله علیه وسلم مشتوست رسول غوړي اده صحیح اندازې سره الله پاک مشتوست د رسول او دیغه قبل اول توفیق نصیب کو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین